नौजवानों सुनो, अला सारी दुनिया में बसने वालों, चाहे अल्लाह को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, सुनो क्या अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे सुलगते रहोगे, सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे। अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम मलगुरो जुनैद खान मा वीडियो मुकम्मल वګورئ د مولانا طارق جمیل صاحب یو سبق آموز بیان بولم، یو شاړ غونته بیان د خطا سه مکمل وګورئ او مخکې هم مرګرو سره شریک کړئ او موږ ټول په کار چې الله موږ په دې باندې عمل کوو، الله پاک په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. راځئ دا ویډیو لګورو چې الله پاک سوی انسانانو له سوی ټول دنیا کې څومره انسانان دي اې ته سوی. راځئ دا ویډیو سره دوباره شریک کوم نو ویډیو کمپلیټ وګورئ، مخکې ضرور شریک کړئ. راځئ نوجوان سنو، الا الله مطلب ټول دنیا لوي، صرف مسلمانانو له نه وي، څومره هم په دنیا کې د الله پاک مخلوقات دي هغه ټول لوي الله پاک ولا سوي جو सारी दुनिया में बसने वालों, चाहे अल्लाह को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, सुनो क्या अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे ही सुलगते रहोगे, सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे. नजरونو سکون چې کوم دی هغه صرف او صرف د الله پاک په ذکر کې دی. الله پاک ټول انسانانو لوي، ټول دنیا کې څومره هم مخلوقات ټول لوي چې د زړونو سکون که تاسو وړئ نو صرف او صرف زما ذکر سره دی. وګورئ جی او چې کم کس अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ पाओगे, अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया, अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला. बिल्कुल जी زړونو سکون صرف او صرف د الله پاک اذکار سره ذکرونو سره دی او الله چې څوک حاصل کړي نو هغه بیا رسه کموي ارسه. الله پاک وایي چې ته د دنیا ته ما را لېږلې زما په تور طریقو باندې ژوند تېروه، زما په د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو باندې ژوند تېروه چې ته څه وې هغه به کېږي. ته ما رضا که زه تا نه رضا کېږم، ته ما رضا که زه تا نه ډېر زر رضا کېږم. په دې دنیا باندې چې څومره هم مخلوقات دي الله پاک دا هغوی لوي، صرف لکه مطلب صرف مسلمان له نه وایي، څومره هم مخلوقات دي ټولو لوي چې تاسو ما رضا کوئ او د زړونو سکون که چېرې تاسو غواړئ نو زما ذکر ډېر ډېر کوئ. زړونو سکون صرف او صرف د الله پاک په یاد کې دی. نو موږ الله پاک پیدا کړي هم دې لپاره یو چې موږ الله پاک رضا کړو. څومره هم خلک دي دا ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، هسې هم یو کس ناست نو هغه له پکار چې د الله پاک ذکر کوي او دس کې هر ټایم ځان ساتي او د الله پاک ذکر هر ټایم کول پکار دي، هر ټایم د الله پاک په ذکر کې تېرول پکار دي. یو وړه غونډه شاړ غونډه واقعه ده، یو انسانو هغه له په خبر کې دننه کسان ښکارېده. یو واقعه غونډه اوس ما د هغه نوم دی چې دا واقعه چا نقل کړې ده. هغه یو ورځ داسې په قبرستان باندې روانو چې یو کتل نو یو کس پکې ناستو او هغه لکه قرآن شریف ذکر کولو. نو بار چې دا کم کس قبرستان باندې روانو د چې ولیدو چې هغه قرآن شریف ذکر کوي د زړه کې وي سبحان الله ماشاءالله الحمدلله. نو کس ته تپوس وکړو قبر والا چې تاسو وایي هغه خو چې ما خو وي سبحان الله ماشاءالله الحمدلله، و یو ځل بیا ووایه نو هغه یو ځل بیا وي سبحان الله ماشاءالله الحمدلله. نو قبر کې چې کوم کس ناست هغه ولې د دې دومره ثواب دی، د دې دومره اجر دی چې زه دغلته دروتې نشم چې تعالی دې اجر وښیم او ته دلته راتلی نشي چې دې اجر وګورې چې دې څومره ډېر اجر الله پاک ورکوي. لکه دومره ډېر اجر صرف د دې درې ټکو سبحان الله ماشاءالله الحمدلله. نو موږ چې هسې هم ګرځو لګیا یو نو موږ له پکار دی چې بس دغه الله پاک ذکر کوو، د الله پاک نومونه په خوله باندې راولو، د الله پاک اذکار کې ځان مشغول کړو. نو شاړه غونډه ویډیو به تاسو سره ما شریک کوم، امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شي. د نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.